نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة الأنفال يولسم نمبر آيتي. إذ يغشيكم النعاس یاد کا وقت پټ ک تاسو لره خوب امانتا منه چدا سبب د امنو د الله پاک د طرفنا وينزل عليكم او نازلی الله پاک پتا سو باندې من السماء د اسمان د طرف نما ان اوب الله در باندې خوب را واستو پدی باندې تاسو امن او آرام ملو شو او باران در باندې نازل دا د بدر واقعا ده. باران څه د پاره لیطهرکم به د پاره دی چې پاک کی تاسو پدې سرا او یذهب عنکم رجز الشیطان ولذکی تاسونا رجز الشیطان فلیتی نحوسد شیطان وليربط على قلوبکم او د پاره دی چې مضبوط کې الله پاک په دې سره تاسو زړونه او يثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې سره الله پاک تاسو قدمونه. اذ يوحي ربك الى الملائکه هر کله چې حکم کو
ربک استعرب الى الملائکتی فرشتو تا انی معکم جز تاسو سریم فثبتوا الذين آمنوا پس تاسو مضبوط کیا کسان چې غي مؤمنان دي سألقي زرد چې زب اوغردم فی قلوب الذين كفروا فزلنو دای کسانو کې چې غي کافران دي الرعب یرا فضربوا فوق الاعناق فاستاسو وحی د پاسه سټونه د کافرانو وضربوا تاسو وحی منهم د دې کافرانو کل بنان هر یو جوړ ذالک بانهم دا زکه دا کافران چې دي شاق الله ورسوله د مخالفت او دشمنی کړي د الله او د رسول د الله ومن يشاقق الله ورسوله او هغه څوک چې مخالفت کو د الله او د پیغمبر داغه فإن الله پس بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي کافر لرا ذالکم دا عذاب چې دي د دې د پاره فذوقوه پس تاس اوسکه دا عذاب وان للكافرين عذاب النار او یقینا د کافرانو د پاره عذاب د اور د جهنم یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا کله چې تاسو ملاقات کوي د کسانو سره مقابله کوي د کسانو سره چې غي کافران دي زحفن په جنگ کې مخامخ کېږي دا کسانو سره چې کافران دي په جنگ کې فلا تولوهم الادبار پس تاسو مگر ځوي دوی تخپل شاګانی ومن يولهم يومئذ دبره او هغه څوک چې او ګرځوي دي کافرانو ته یومئذ په دغه ورځ د جنگ باندې دوبرو شاخ پلا یعنی چا چې د جنگ او د جهاد په دوران کې کافران تخپل شاکړي یعنی او تختید نو داغه د پاره خو نقصان رست را روان دي البته یو کار دوته مستثنا کی الا متحرفا لقتال مگر د پاره دراګر زی دلو د جنگ کافر تشاکی کافر سره چلو کی کافر و جوړ دی معنی لاړ واپس په بل راتو شي او متحيزا الى فئه یا دی پنا لټون کی د یوې ډلې سره دین خپل ملګرو لزان نسی جنگ نه تختینا بلکې غي تزان رسی نو په داسې صورت کې دی د عذاب او د ګناه مستحق نه دی فقد باء بغضب من الله پس دې مستحق شو د غضب د الله هغه کس چې هغه د جهاد په دوران کې او تختید و مأواه جهنم او ټکانا د جهنم دا وبئس المصير او دا ډیر بد ځای د ورتلو دی فلم تقتلوهم پس تاسو نو قتل کړي مسلمانانو د کافرانو لرا ولكن الله قتلهم لیکن الله پاک دی قتل کړو مړ کړو تاسو فلاسونو وما رميت اذ رميت او نو وشتل تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه موټي د شګو چې د بدر په موقع وشتي اذ رميت کله چې تا وشتلې ولكن الله رمى لیکن الله پاک وشتلې رسول الله پاک کړی دی ظاهرا وشت نبی علیہ السلام حقیقت کې رسول الله پاک کړی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او د پارا د ازمایشو کې امتحانو کې الله پاک په مؤمنانو باندې منه د خپل طرفنا بلاء حسنا په امتحان خيستا سره ان الله بشک الله پاک سميع اورید کری علیم فی ذات ذالکم دا فتح استاسو وان الله یقینا الله دا استاسو فتح وا وان الله یقینا الله پاک چې دی موهنو کمزوري کون کې دی کید الکافرین تدبیر د کافرانو لرا ان تستفتحوا کچرتا سو غواړي فتح فقد جاءكم الفتح نو پتاقی سر راغله تاسو فتح وان تنتهوا فهو خير لكم او کچرتا سو منشو نو دا تاسو لپاره بهتره ده دلته مسله دا و ابو جهل د بدر په موقع باندې الله نه سوال وکړ چې څوک په من کې د پناه حق هغه هلاک کې چې څوک په حق یې ته فتح ورکړي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فتح تاسو رااله مسلمانان ته فتح ملو شو
ابو جهل د دې ملګری په حق وان تنتهوا فهو خير لكم. اے کافرانو کچره تاسو د خپل کفر نه بن شي دا ستاسو لپاره بهتر ده. نو دلته من کېدل د کفر نه دي او ان تستفتحوا دغه مراد دغه تاسو ته بیان شو. وان تعودوا کچره تاسو واپس شي نافرمانه تا نعود نو موږ واپس شو تاسو عذاب تا. ولن تغني عنكم فئتكم او هیڅ کله په کار را نشي عنكم تاسو د پاره فئتكم تاسو جماعت شي اند هیڅ ولو کثرت اگر کا غډیر وی جماعت او ډل تاسو په کار نه راځي ځکه تاسو جماعت او ډل خو د کافرانو ده. وان الله بشک الله پاک مع المؤمنین د مؤمنانو سره دی. دا آیت د ابو جهل د واقعي متعلق نازل شوی دی. واخر دعوانا الحمد لله.